أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بایولوجی من شروع کړی دا او 4 نمبر چیپټر دی. چیپټر نوم دی سیل اینڈ ټیشو او پای کې ویډیو 170 ویډیو تر رسیدلو 170 ویډیو تر رسیدلو. ټاپک چې دی اوس موږ ترانسپورت سیستم وایو. ترانسپورت مطلب اردو کې وته لے جانا، بل میننگ ترسیل، بل میننگ منتقل. انسان منتقل مټیریل یو ځای بل ځای ته تلل دې ته وایي ترانسپورت. اوس دا مټیریل به چېرته ځي دا په سیل کې به موږ ډسکس کوو. موږ به آرګن سیسټم به نه وایو. څنګه فار ایگزامپل موږ کې انسان کې ترانسپورت سیسټم آرګن سیسټم لیول چې دی هغه تاسو ته پته ده سرکولیټری سیسټم دی او اسکلیټری سیسټم دی. په دې کې مټیریل یو ځای نه بل ځای ته ځي. خو موږ جسم کې موږ د سیل لیول مطابق به وایو. سیل لیول کې دا مټیریل چې دی دا څنګه ترانسپورت کیږي د یو سیل نه بل سیل ته، یو سیل نه بهر ته وځي یا بهر نه دننه سیل ته دا مټیریل دننه کیږي. دې لپاره زموږ سره یو نظام دی هغې ته وایي ترانسپورت سیسټم. اوس دا ترانسپورت سیسټم موږ ډسکس کوو. دوه ټایپ دي، یو ته موږ ایکټیو ترانسپورت وایو، بل ته پیسیو ترانسپورت. دا دواړه ټایپ موږ په انرژي بیس باندې په انرژي په بنیاد باندې موږ تقسیم کړه. موږ چاته طاقت ضرورت و نه انرژي ضرورت و هغې ته موږ وایو ایکټیو ترانسپورت، او چاته ضرورت نه وي هغې ته پیسو ترانسپورت. پیسو ترانسپورت بیا موږ درې ټایپس وي، یو ډیفیوژن دی، یو فیسیلیټډ ډیفیوژن دی او بل موږ آسماسس وي. بیا ایکټیو ترانسپورت هم دوه دي، یو پمپ دی او یو د ویسیکل په وجه. پمپ چې کله انرژي چاته ضرورت وي او هغه مټیریل د لږو نه ډېرې ته ځي نو هغې ته موږ ایکټیو ترانسپورت وایو. او یو ویسیکل چې دی یو مټیریل څه کوي هغه د سیل نه بهر کوي. دا موږ اوس پیژنو په ډایګرام باندې، یو ډایګرام جوړو په هغې باندې موږ دا ټول ټایپ چې دی دا ایکسپلین کوو. فار ایگزامپل موږ یو سیل والو، هر یو سیل موږ واخیستو. دا یو سیل دی. دې کې سیل کې تاسو ته پته را درې څلور مین کمپوننټس دي. یو چې دی دا سیل ممبرین دی، دلته ولیکو دیس از سیل ممبرین. سیکنډ دا ولیکو دا زموږ سره نیوکلیس. او په دې کې چې کوم یو ماده موجود ده لیکوډ موجود ده ته موږ وایي سایټوپلازم. پلانټ سیل دی بیا سیل وال موجود دی. ان هاو موږ دا وایو. اوس په دې کې موږ ترانسپورت سیسټم فرست دی ډسکس کوو. هغه څه دی؟ هغه موږ وایو ډیفیوژن. بیا ډیفیوژن خپل ویډیوز را روان دي خو موږ دا ډیفیوژن هغه عمل ته وایي، هغه حرکت عمل چې هغه مالیکول چې دی. اوس کم مالیکول؟ سمال مالیکول به رالو، لارج نه رالو. سمال مالیکول د سیل نه کم ځای کې زیات وي هغه به کم ځای ته کم ځای ته به ځي. کم چې کم یو ځای کې څه وي، فار ایگزامپل دلته موږ دا جوړ کړو، دا زموږ سره اکسیجن مالیکول دی، بهر زموږ سره اکسیجن مالیکول. دا اوس کم خو ځي په سیل کې دننه. ولې دننه ځي؟ دلته سیل کې د دې مالیکول تعداد څه دی؟ کم دی. اوس دا اوس وګورئ دا سیل تعداد زیات دی او دلته د اکسیجن تعداد زیات دی او دلته اکسیجن تعداد کم دی. د زیاتو نه چې کله کمو تعداد ته ځي دې حرکت ته موږ وایو ډیفیوژن. د مالیکول چې دی هغه هماغه بیا دلته ولیکو زیاتو نه چېرته ځي؟ کم ځای ته حرکت کوي. دې عمل ته وایي ډیفیوژن. دې ته وایي چې دا اوس وګوره موږ جوړ کړي دا زموږ سره ډیفیوژن یو پروسس دی چې زیاتو نه کم طرف ته یو مالیکول حرکت ته دې ته موږ وایو ډیفیوژن. سیکنډ چې دی د دې بل عمل دی هغه موږ والو فیسیلیټډ ډیفیوژن. دا د ډیفیوژن عمل دی، مطلب څنګه زیاتو نه بچته ځي کمو ته ځي. خو پکې سره خو په دې کې به مالیکول دا واړه دي، سمال دي، دې کې مالیکول سي لږ غټي. اوس دلته موږ مالیکول جوړ کړو، دلته غټ مالیکول
कार्बोहाइड्रेट वाले या फॉर एग्जांपल प्रोटीन वाले دا غټ غټ مالیکول دي او دلته کم دي په سیل کې دننه کم دي او سیل کې بهر چې دا سړي زیات دي او غټ دي او چارج دي فار ایگزامپل خو نیگیټیو هغه بچته دي خپل نیگیټیو اوس دا حرکت ته دا ډیرو نه چته دي کم ته دي خو دا به څنګه دي په دې کې زموږ سره د دسه موجودي یو چینل یو دروازه موجود وي دا غا په دروازه په ذریعہ بزي دا دروازې جوړې کړې منګه دا اوس مالیکول چې په دې دروازې په ذریعہ د زیاتونه چرته دي کم ته دي دی کې چا د مدد وکړو دا مالیکول چې کم یو کاربوهایډریټ سي یا پروتین دی یا نیوکلیک اسید ته دا چا مدد وکړو یو پروتین مدد وکړو دا پروتین دروازې دي دې مدد وکړو د زیاتونه چرته لاړو کم ته لاړو دی عمل ته سوی فیسیلیټ ډیفیوژن دی ځکه زیاتونه کم ته سي خو فیسیلیټ وای مدد کول چا مدد وکړو پروتین دا مالیکول خپل دروازې په ذریعہ د کم مالیکول چې کم ځکه کم هغه ته ولیکل دې ته موږ فیسیلیټډ ډیفیوژن دا خو فیسیلیټ ډیفیوژن په دې کې دریم ټایپ چې هغه ته موږ وایو اسماسیس څه وي اسماسیس کې ګوره دا موږ د دغه وي په ډیفیوژن کې سمال مالیکول سمال لارج نه سمال مالیکول په فیسیلیټډ کې لارج مالیکول وي فرق دا دی ٹھیک شو او په اسماسیس کې سی اسما کې زموږ سره سالوینټ وي او سالوینټ څه ته وایي هغه سولوشن چې هغې کې د هغې مقدار سي زیات وي فار ایگزامپل موږ واټر والو دا یو سالوینټ دی په سولوشن کې دې کې موږ سالوینټ چې دی فار ایگزامپل موږ اوبه واغسته اوبه چې دي دې کې دا اوبه دي مالیکولز دی واټر دی او دلته لږ به کم کو دا سو ګورئ دا چې دی زیاتو نه چرته ځي کم ته ځي خو دلته یو ممبرین دی هغې ته موږ پلازما ممبرین یا سیل ممبرین دا به څه کوي کراس کوي دا به پار کوي دې د سوی اسماسیس څه ته د ټایپ آف ډیفیوژن ځکه های کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن وایي مقدار ته د زیاته نه چرته ځي کمو ته ځي خو څوک به کراس کوي یو ممبرین به کراس کوي دا ممبرین کراس کوي دې ټایپ ته بیا موږ څه وایو اسماسیس دې کې ممبرین کراس کېده چې د کم یو ممبرین دی فار ایگزامپل دې کې څه دی ډیفیوژن کې زیاتر سمال مالیکول او اسمان کې زموږ سره سالوینټ چې سولوشن کې چې کم یو زیات تعداد وي فار ایگزامپل سولوشن کې زموږ سره واټر دی او بل سالټ دی واټر پکې سه سالوینټ چې کله د زیاتو نه کم ته ځي خو یو ممبرین به څه کوي هغه به څه کوي فار ایگزامپل دلته موږ یو بل ارګنیل جوړ کړو تاسو ته پته دا ارګنیل زموږ سره ویکیول دی دا رنګ یې جوړ کړو دا اوس ویکیول شو اوس دی ویکیول کې چې زموږ سره څه موجود دي اوبه واټر موجود دي دی ویکیول کې زیات دي خو دلته څه دي کم دي اوس دا به څه کوي دا زیات نه بچرته دي کم ته خو دلته د ممبرین دی ویکیول دا به څه کوي کراس کوي دی حرکت ته څه وایي اسماسیس دا خو اسماسیس دا درې وړه ټایپ راغو پیسو ټرانسپورټ کې ځکه پیسو ټرانسپورټ موږ به د دې تعریف هم کوو یو ویډیو به هم جوړو دته انرژي چې دا نو ریکوایر او انرژي نوم چې دی هغه زموږ سره څه دی ATP دا خو شو زموږ سره پیسو ټرانسپورټ اوس اکټیو ټرانسپورټ وایي اکټیو ټرانسپورټ چې دی هغې ته انرژي ضرورت وي دلته موږ پیله ولیکو اکټیو ټرانسپورټ اوس اکټیو ټرانسپورټ کې به څه وي د کمو نه به زیات ته ځي فار ایگزامپل د کم ځای کې تعداد کم ځي سطح زیات ته ځي خامخا دته څه ضرورت دی انرژي فار ایگزامپل دلته وګورئ دلته سوډیم آین دی دلته کم دی او بهر څه دی ښه زیات دی
په کار دارې سوډیم یا کلورین آین چې دی څه وکړي د زیاتو نه کم ته لاړ شي. اوس د کمو نه چېرته ځي زیات ته ځي. دا دې ځای ته بوتلل څه پکار دی انرژي پکاره ده. دته به انرژي څه ورکوي پوش ورکوي دقه ورکوي دا به کوم ځای ته ځي د زیات تعداد ته ځي. دې ته موږ څه وایو اکټیو ټرانسپورټ. دا زموږ سره اکټیو ټرانسپورټ مثال دی. یو بل یو اگزامپل والو فار ایگزامپل دې ځای کې یو وایرس دی بهر یا بیکټیریا ده بهر. دلته بیکټیریا لپاره موږ دلته یو دغه جوړ. اوس سیل ممبرین څه وکړي دا بیکټیریا خپل څه کړي انګلف کړي فولډ کړي. دې ته انویجیلیټ وایي. انویجیلیټ څه ته وایي چې ان ورډ دننه چې دی ځان څه کړي فولډ دا فولډ یې کړی دا یې فولډ کړه دې نه پس به داسې شي داسې یو سپیریکل باډي جوړه شوه او دې سپیریکل باډي کې بیکټیریا یو مالیکول موجود دی خوراک موجود دی. دا هم زموږ سره څه شو دا زیات نه چېرته لاړه کم طرف ته لاړه. په څه ذریعه کې انرژي ضرورت نه دی. اوس څه ضرورت دی یو ویسیکل یو ارګنیل ضرورت دی هغې ته ویسیکل وایي. د ویسل په ذریعه باندې دا څه شو سیل کې دننه شو د کمو نه چېرته لاړو زیات ځیږې ته. دې حرکت ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو اکټیو ټرانسپورټ. دې ته موږ څه وایو دا زموږ سره اکټیو ټرانسپورټ دی. او دې کې چې کله ویسیکل په ذریعه مټیریل دننه ځي یا بهر ځي دې ته ویسیکل اکټیو ټرانسپورټ. بیا د دې دوه ټایپس دي. فار ایگزامپل دلته یو لیکوډ موجود دی لیکوډ. اوس دا لیکوډ چې دی دلته زیات دی په سیل کې دننه زیات دی. لیکوډ فار ایگزامپل یو فلوټ دی فلوټ والی. اوس دا په ویسیکل ذریعه کې به دا به څه شي دا ګوه دلته زیات دی دلته کم دی. په کار دی زیات په کم طرف ته ځي خو اوس کم طرف ته زیات پرې. دې ځای کې دا سیل ممبرین چې دی دې نه به څه جوړ کړي دې نه به راچاپېره تاو شي دارنګې دې نه به هم تاو شي دا نه تاو شي بیا به سیل ممبرین نه به دا آزاد شي. دارنګې دا ویسیکل دی دوه ویسیکل شو او دا چې دی خپل جسم کې دننه یو فلویډ وایي یو لیکوډ چې دی هغه ځان کې دننه کو او دا د کمو نه چېرته لاړو زیات ته دلته اوس راغو زموږ دې ځای ته راغو. اوس دا کم یو ټرانسپورټ اکټیو ټرانسپورټ ځکه کمو نه زیات ته ځي. یو شرط دا دی. دویم یا انرژي ضرورت وي ټیک ده یا انرژي نه وي ضرورت یو به ارګنیل ضرورت دی هغې ته څه ویسیکل ذریعه. دې دغه ته موږ څه وایو اکټیو ټرانسپورټ. دا خو یو موږ نقشه باندې اکټیو ټرانسپورټ چې دی دا ایکسپلین کړو نه ټول موږ ټرانسپورټ ایکسپلین کړه چې یو د زیاتو نه کم طرف ته ځي هغه سمال مالیکول وي دې حرکت ته ډیفیوژن وایو. که لارج مالیکول وي یا په ده باندې چارج وي نیګیټیو چارج وي یا پازیټیو چارج وي دا چې دی یو دروازه په ذریعه یو چینل په ذریعه زیاتو نه چاته ځي کم ته ځي چینل هغې ته وایي فیسیلیټي ډیفیوژن. اسماسې صرف او صرف موږ ووایي چې هغه سالوینټ وي. سالوینټ په سلوشن کې دوه پارټس دي یو سالوینټ وي یو سلوټ وي. سالوینټ په سلوشن کې ډېر مقدار ته موږ څه وایي سالوینټ. خو موږ اوبه راواغستو او بل چینی مو حل کړه په دې کې اوبه چې دی دا سالوینټ دی او چینی چې دی دا سلوټ دی. دا چې کله سالوینټ چې دی د ډېرو نه چېرته ځي کم طرف ته ځي خو یو ممبرین به څه کوي کراس کوي. ممبرین د لپاره کراس کول ضروري دی. فار ایگزامپل موږ ویکیول واغستو ویکیول کې چې دی دننه سلوشن زیات دی او بهر کم دی. دې سلوشن کې سالوینټ چې دی د زیات نه چېرته ځي کم طرف ته ځي خو یو ممبرین چې دی هغه به څه کوي کراس کوي او هغه ممبرین سیمی پرمیبل ممبرین دی. دې حرکت ته موږ څه وایي اسماسیس. بل موږ اکټیو ټرانسپورټ هغې ته انرژي ضرورت دی. فار ایگزامپل دلته تعداد کم دی دلته زیات دی د کمو نه چېرته ځي زیات ته دې له به اوس پوش شوق ورکوي دقه څه ورکوي انرژي به ورکوي.
او هغه انرژي نوم دی ATP انرژي به استعمالیږي په سیل ممبرین کې به ATP پیدا شي او دا انرژي به څه کوي دا د مالیکول له به څه کوي پوش ورکوي دا به بهر ریلیز کی یا فار ایگزامپل دلته یو مالیکول څه دی کم دی یا فلویډ دی یا یو سیل راغلو وایرس راغلو بیکټیریا راغله هر څه راغله دلته څه دی کم دی او دلته زیات دی یو ارګنیل چې هغې ته موږ ویسیکل وایي په هغه ذریعه کې هغه نه به چاپیره شي یو دانه به جوړ شي دانه به بیا سیل ممبرین نه جدا شي او دارنګې دا به داسې ورو خپل ځای ته ورسي دې حرکت ته موږ وایو اکټیو ترانسپورټ دا خو شو موږ 170 کې پوره یو خلاصه وکړه یو ډایګرامیټیکلی موږ پروف کړه دې نه پس انشاءالله 171 کې پهله موږ د دې اکټیو ترانسپورټ سیستم کې پیسو ترانسپورټ ډسکس کوو د هغې پر موږ اجازه راکړئ خدا حافظ